ويو ګرځول چې نبی له صلوات و سلام د مرګ نه منو وکړه چې دا وجنه نه کونه دا وشوله بیا الله تبارک وتعالى کونتره د چې کوم د امر اگر هغه د غلطه خپل جاله جوړ کړه بیا الله تعالی چې کوم دی ونه ته بوټو تامر کوي ونی بوټي په غزي باندې راخیږي تاسو که څوک تللی د غاری سورته چې سړی دې لکه ته وګوري دې کې څوک نه ډاری کو ځخکاری ابوبکر صدیق سي ویل نبی رسول الله ته کدي خلق لکه تا وکتل نو مونږ ګوري ویني او چې بار روانه نو کته نخ کاری وي کنه لږ دوه کته کته ښکاری به مونږ ګوري دغه نبی رسول الله ته فرمایي پیغمبر شه الله تعالی زموږ سره دی ډیر کافران ورغه غاری سور مخه ته ډایرک دغه تر رسیدلی دي وګوري بره خانو دلته اوس دا جولاګي دا جال سګوري ها دلته دا کونتر سګوري دا ونی بوټي سګي نو کدل د نبی اسلام راغله ابو بکر صدیق صاحب راغله جولاګي جال خو وران شو کنه کونتر جال خو وران شو کنه ویزي چې دلته څوک نشته څوک نه راغلي بس دا څه وکړ چې خپل مشران ته وراله وسو وکړه غاری سور پورې لاړو غاری سور کې وکتل دي وی الته څوک څه کهل ته جولاګي جال او کونتر جال او چې څوک ورنه وته دا جال ورانه ده نه او دا جولاګي جال ورانه ده داسې الله تبارک وتعالى محفوظ ساتل ښه الله چې څوک ساتي کنه او مدد سره کوي غبیا داسې بیا پس یو قافله وراله د غزي ته بیا ګرځي ابو بکر صدیق سره بیا را پیدا شول چې دا یاد ساتي ګوره که څوک دا وایي چې هغه د ځان یې روانه نه په نبی له صلوات و سلام مبارک باندې لري دته څوک تکلیف ورونه رسي ځکه دې چې کله د غار ته ورننه وته نبی له سلام ابو بکر صدیق صاحب ته اول ورننه وته د الله رسول زاول ورسم زپکه مار نه یا بل څه لړم زریله سیز نه تاسو تکلیف درنه کی په دې خبره باندې ابو بکر صدیق سره چې کوم د یاره وا دا چې بس کما ته څوک تکلیف را ورسي دا غیر او سره نو ابو بکر صدیق چې بیا د خلک راغون شي دا غزه ته څوک کسان ودی هغه بیا نبی رسول الله ته الله رسول خلک zarar درنه کی نبی رسول الله صلی الله ته فرمای ګوره دې موږ ته zarar نشي راکوي دغه وجه دا کس په دغه قضیه باندې د غار ثور ته مخامخ په تشو د اسماء باندې کېناستو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ کو په تشو د اسماء باندې نبی رسول الله وکړي چې څه ته وي کې دې مونږ لیدې دا هم ته په د اسماء کې را مخ کړه کړه نه به کړه نو موږ الله تبارک تعالی څخه ساتلیو پر د غیب کې ساتلیو د دې سترګې هم باندې نظر کار نه کوي بس دی ډیر وګرځیدل د غلطه نبی صلی الله علیه وسلم په تلاش باندې او اس قسمه خبر دی چې کوم له پلاس باندې را نه غي درې ورځې او درې شپې نه بعد نبی صلی الله علیه وسلم زده غزینه چې کوم دی بیا اراده کوي د مدینه منوره په طرف باندې ځکه دا غار ثور دا د مکی حدود دی مکی سره نږدې بیت الله سره نږدې دی غلطه د دې نه لا دی وتی نه صرف د غار ته قتلې د غلطه دې پناه غسه خبره لګه سړی شي لګه سړی شي بس یو لار بیا طلب کو مدینه منوره ته بیا وضو په دې دوران کې حضرت اسماء بنت ابي بکر فرمایي وې زمون نکرا حضرت ابو بکر صدیق صاحب لا ابو قحافه رضی الله عنه بیا ورستر فتح مکه نو رسول الله ایمان راوړ ودا سه پسترګو باندې شوی نظر کار نه کوسترګو موږ ته وای چې تاسو دغه ماشومان جنکې پاتې شوی او نور خپل اجرت باندې تللی دي او بکر صدیق صاحب د خپل چې کم نه مال وی ورټول دا خو بد کارو کو خیر سونه کړه شپږ زره درهم یا 15000 درهم او بکر صدیق صاحب په سفر کې ځان سره وړو د کور او صلی الله ته وای اسماء بنت ابي بکر ته فرمای هغه ته کې تیلې وکړه په تیلې کې ګټي واچولې او په ګټو باندې چې کوم له پاسه صادر واچو او د خپل نیکي ونیو د لاس ویرا شدل ته کې تیلې باندې لاس کې دا ټولې پیسې موږ تفریحي دي کنه هغه ځکه تیلې کې هله کوم چې وکړ صاحب پیسې کې خولې ودا ډېر شي روپۍ موږ تفریحي دي کنه ویزا بیا خو خکړي چې دومره خرچه تفریحي ده هغه د لاسه کو چې خفغانو کې زار چرته وتهونه کې کنه په دې طریقه باندې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک د مدینه منوره په طرف باندې چې کوم ده هغه د هجرت هغه اراده وکړه نبی صلی الله علیه وسلم چې دغه زنه د غار ثور نو وتله اول چې نبی اسلام ورغله د مدینه منوره حدود ته ناغه قباء ورته وي مسجد نبوي سره نږدې مدینه منوره ته نږدې دغه مقام دی قباء ورته وي په دغه قباء کې نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم دی ډیر شوی د قباء والو چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم نه خبر شیو چې د مبارک د مدینه منوره نه راوته دی د مکه مکرمه او مدینه منوره ته راځي دیو به هر ورځ د سهار مانځنه واخلا د نور د ګرمې دی پورې د نبی صلی الله علیه وسلم په انتظار باندې چې دغه راکاره وشي دغه راکاره وشي که ټلیفونونه او دا قصې پیځي خو نه چې خبردار شي او چې کله وا په نور سور شو نو دیو بچ کومه بیا نشو کېناست نو کورون ته بیا لاړ د غرمې په ټایم بیا کورون ته ورغند شو
نو دغه د خدای قدرت ته ګوره چې په کوم ورځ نبی علیہ السلام ورزي دیوم د خپل عادت مطابق کورون ته دند شوی دي ځکه چې ګرمي و او سخته ګرمي او نور نو دند خپل کورون ته تللی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک قباء ته راورسېدو د ټولو نه اول چې نبی علیہ السلام مبارک د چا په نظر لګیدل هغه یو يهودي کسو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ولیدو خو پیجاند د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک اکثر کسانو پیژنګلو نشو کولای وجه داوا چې دیو خدلته کې بیعتونه کړی دي صحابه کرامو سره خو آلته کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاقات نه دی شوی یو صحابي فرمایي چې مونږه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او بکر صدیق صاحب مونږ پکې نه پیژاندو چې نبی علیہ السلام پیغمبر پکې کم یو دی ځکه دی عمر د دوه یو بل تنځ دیو و عمر کې دی بل سم مساوي و چې کله دا ګرمي لګ راډیر شو سورې نو یو بکر صدیق صاحب چې کم دی خپل صادر راواغست په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې سورې کا موږ ته پته ولګی چې هغه پیغمبر پکې ومدغه دی دینه پته لګي چې مشران او کشران دا یو بل ادب احترام وکړي کشران به زموږ د مشرانو ادب کوي او دغه رنګ مشران به د کشرانو سره بیا د شفقت او د مرحمت هغه معامله کوي کدا ونه کړی شولا بیا د دې هغه رانچ په دې سره چې کم نه نړیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه ته په قباء کې چې څنګه آرام فرماشو एकदम د مسجد قباء هغه چې کم نه بنیادونه کې خودل په اسلام کې د ټولو نه اول زمون په شریعت کې چې جمعه جوړ کړی شوی هغه مسجد قباء دی نبی علیہ السلام کله دغه تر ورسېده د قباء مقام ته په دغه ځای کې د جمعه هغه بنیادونه کې خودل نو دا نبی علیہ السلام چې دل تر غلې دا 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول او د ګول ورځ د ګول ورځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه د ګول ورځ بیا ورپسې د سه شنبه ورځ بیا د چهارشنبه ورځ بیا د زیارت ورځ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلته قباء کې تیر کړی دا څلور ورځې بیا د دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته ډایرکټ مدینه منوره ته ځي پلار کې بطن الوادی او مقام دی پاغي باندې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کې چې کوم دی د جمعې مونږ راغله د جمعې ورځ کې د جمعې پرځ باندې بیا دغه لارې خطا کړی دا د جمعې د مونږ او دغه عبادتونو په خپل طریقې کار سره دا په بطن الوادی کې شي یا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله مدینه منوره ته وته د مسلم شریف روایت ته راوی فرمای چې ماشومان داوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پلارو کې راوتل کم چې زنانه دي هغه په چتونو باندې راکاره شولې غلامان او سړي پلارو کو سو باندې راوتل او ټول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک استقبال کاو او ټول چې کوم دغه ناره بواله چې یا محمد یا رسول الله یا محمد یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وړاندې دا ناره لګولې ده کچرته یا محمد یا رسول الله ویل شرک وې نعوذ بالله لکه باز تاسو وره د خلک وته وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وړاندې والے کیږي مبارک دي د پاره دنیا تراغله چې شرک ختم کی ته به ویلې چې دا ناری مو یو دا حدیث ته صحیح مسلم دی دویم جلد کې نقل کړی که څوک چې دا حدیث په ضعیف دی نو حدیث ته امام مسلم رحمت الله علیه دی چې په خپل صحیح مسلم کې نقل کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته هر یو کس په قابلیت ورتیریږي په کور ورتیریږي هر یو ورته وي زمون کجی تشریف فرماشه زمون کجی تشریف فرماشه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته فرماینا زما دا اوخ الله تبارک تعالی مامور کړی دا دی اوخ تلار وکي دا چې کم ځای تلار او کم زبانه ادره دلا بس اغل ته چې کم ده زما من مستیای اوخ ته زما لار پرې دی او چې کوم کور باندې ورځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک هر یو ته زمون سره من مستیاو کان سوارو ډېر مینه محبت کار کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره او د صحابه سره چې کوم قربانیان ور کړی دي او بیا چې کم نمونه هغه محبت ښکارا کړی د انصاروغه دغه بل څوک نشي کولای دغه بالکل په تاریخ کې نمونه کیږي ډېر قربانیان ور کړی لکه دومره پوری روایتو کې راځي هغه بیا ورستو روان ان شاء الله تاسو ته بیانوم بیا چې د چا بد بي بیان وي دا یو به طلاق کړل او دا به مهاجر ورته چې کوم په نکاح باندې ور کړل دې څو کولای شي ډېر مشکل کار دی کنه اسه صحابه کرام الله تعالی دومره مقام ورکړي او دی هغه لوړ بلند مقام یو بل سره مینه محبت هغه اخلاص الله او رسول اطاعت په کومه مرتبه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او خدای روانه و حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ماماګانو د قبیله تر طرف نه و ماماګانو په قبیله کې راته داغه په قربانی چې کوم د اوخه ودرېدل دغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا سره پاتې شو دومره پورې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه ایوب انصاری الله عنه د کور نه مخې ته یو ځای چې پاغه کې بدیو هغه کجوري وچولې په دغه کجوري وچولو باندې ځای نبی علیہ السلام ودرېدو دا ځای د چا دی نو چا ورته فرمایل چې دا دوی یتیمانان ماشومان دي
چې سهل او سهيل رضی الله تعالی عنهما یادېږي دا دغه دوه ماشومانو دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه ماشومانو نه چې کوم دی راوختل او دا ځای هغوی نه مطالبه وکړه چې په دې ځای جومات جوړوم ستاسو څنګه خوښه ده. هغوی په سبیل الله یې موږ درکوو 1 روپۍ هم په دې ځای باندې نه اخلو. یتیمانان واړه ماشومان نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې داسې نه دا ستاسو خپل اخلاص او خپل محبت او هغه ځای ته چې کوم دی په یو څو پیسو باندې واغستو د وخت مطابق چې هر څه قیمت یې راته او دغه ځای نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مسجد نبوي دپاره چې کوم دی هغه واغستو په دې باندې بیا مسجد نبوي جوړ شو. هغه پورې نبی علیہ السلام دغه صحابي په کور کې وو تر څو چې مسجد نبوي جوړ شو. بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دپاره یو کور مسکن جوړ شو ځکه خپل کور خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په مکه مکرمه کې پاتې کړه. د هغې بندوبست شو دغه امره پورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه صحابي مبارک په کور کې وو. او صحابي فرمایي وای زما په دې لاندې چت کې چې کومه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی رش لپاسه چت په دې کور کې زه په خپل باندې راشم. یو ورځ مې زړه کې رااله چې دا د الله پیغمبر دی لاندې چت کې اوسېږي او زه به باندې چت کې اوسېږم دا راته خبره نه ښکارېږي. ډاډ په نبی علیہ السلام پسې راکوشم چې د الله رسوله تاسو باندې چت کې اوسېږئ زه به لاندې چت کې شم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته وفرمایل چې په دې باندې چت ختو کې تاسو ته تکلیف شي ځکه چې زه درځم په تاسو باندې خو بیا به تاسو ته تکلیف یې کنه لہذا ما ته د لاندې ځای خله تاسو باندې اوسېږئ. د مبارک په سحر او ماښام خپل طعام نبی علیہ السلام ته رالیږه او دومره محبت یو چې نبی علیہ السلام ته به کوم غو طعام راولېږه او سلک به د نبی علیہ السلام نه باقی پاتې شي. نو دغه حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ فرمای چې ما به طعام د خپل بیبي سره واغستو هغه کم چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پاتې شوی او اق زیبه مې ته خور کم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوړل او په دې به مې برکت حاصله دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوړل راشه زیم چې کوم ده خرمانه نن کده برکت په شی باندې حاصل ک او لکه شرک ته او کو غټ کفر دی. نو کدا شرک او کفر شیل صحابه کرامو دی عقیده ته ګوره کنه. بل روایت ته د بخاری شریف روایت ته صحابي فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک لاړی چرته نه دي تو کلی یہ اخراج کنه نه تو کلی مگر صحابي کو تلاش نیول او دا فلاس کې لګی دا بیا وتا سوچ بلاس کې نیول چې تبار به گزاره ډیران ته نه دا به راغستو بیا په ځان پسې ماګو برکت په حاصلو. عاشقانو صحابه ولیدل چې دا لاړې د پلاس کې ولګېدلې هغه به فرامن ډکړه خپل لاس په پسې مګل دا لاړې به د نزان تحصیل ول چې چاته بغلاړې ونه رسېده اسه غلو دواله به ځان ته کوم حاصلو برکت په حاصله د برکت هغه عقیده به ساتله نظریه به ساتله اوس کدا عقیده دی او ساتله و دا دغه کو پر وشل کړي دا صحابه کرام نه راپاتې. یو ورځ د ابو ایوب انصاری الله عنه نبی اسلام ته تعامل کو پای کې پیاز وګوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه طعام نه خوړل ته واپس کړ. ابو ایوب انصاری خپه شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک طعام نه خوړل کولې سو وجه کې دی ډایرک راغی نبی علیہ السلام نه تاسو کوي چې تاسو ته موږ طعام را لګلو او تاسو ونه خوړل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته جواب کوي زه د الله تبارک تعالی سره مناجات کو ما ته جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راځي او دا شی چې کوم د بدبو یې د دینه بنزي لہذا دا چې کوم د خړې نشم دغه فرشتي جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ته د دینه بیا تکلیفي هغه ته چې کوم بیا تکلیف ور کوي. په دغه وخت باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه طریقه کې نبی علیہ السلام هجرت وکړو مدینه منوره ته. دغه مختصر شان تخاکوا د دین ورستو بیا دغه يهود راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاويږي دغه رنګ بیا مواقات مدینه میثاق مدینه قائميږي بیا دغه ته چې کوم د اسلام قانونونه نافذيږي هغه تاسو چې اورئ چې د ریاست مدینه دی او دا کنه دا خلکو نه اوري دغه ریاست مدینه بیا دغه تقایمیږي. یو چند مختصر احوال بیا ذکر کو چې څنګه ریاست مدینه دغه جوړ شي وسه طریقه باندې روان شو څومره قربانیان پکې چا چې کومه هغه سره انجام کړی وما علی الا البلاغ.